ډېر ښایسته اقوال دي. عبدالله ابن عباس سے فرمائی من احب ان یکون اکرم الناس، څوک چې دا غواړي چې زه الله تعالی ته د ټولو نه زیات خوښ شمه فلیتق الله، نو د الله تعالی نه دې ویریږي، پرهیزګاري دې اختیار کړي. ومن احب ان یکون اقوى الناس، څوک چې دا غواړي چې زه د ټولو نه مضبوط شمه، مضبوط سړی شمه، مضبوط، نو هغه دا نه دي چې ته جیم له لاړ شه او باډي بلډینګ وکړه او کراټې زده کړه، نه، فلیتوکل علی الله. که دغه شی نه په صحیح نیت باندې ته زده کړې نو هغې کې هم څه ده فایده ده. حدیث کې راځي المؤمن القوي خیر واحب الى الله من المؤمن الضعیف وفي كل خیر. طاقتور مومن هغه الله تعالی ته د کمزوري مومن نه سره خوښ دی، صحیح شو، هغه ورته ډېر خوښ دی. خو وفي كل خیر، که مومن کمزوری او که مومن صحیح طاقتوري، دواړو چې کم دی نو څه دی په هغو دواړو کې خیر دی. نو خو په چا کې توکل او اعتماد په الله تعالی باندې نه نو هغه قوي نه دی. ټیک ده د بدن په اعتبار څخه به قوي، خو هسې نور د زړه نه به د هندوانو پهلواني، هندوانو پهلوانو چېرته چوکیدار کړی بدن نه چې دی نو غټو، نو غله راغلي وو هغه کور باندې ډاکا اچولې وه، نو په هغه وخت کې د چېرته په سر باندې تمانچه ایښې وه، ده به د هغې نه مخکې ډېر چې دی نو دغه ګاډرې به پاسولې چې څوک ماله راشي که نه داسې بیا چکني نو چې کله دا ټول تلي نو بیا د دانګونه وال چې څه شو اوس ما ورته پرېږدئ داسې چلی کو. نو دغه چې دی نو یوازې دغه نه دی، دغه ته پهلوان نه وي، دا په اعتبار د زړه سره کمزوری دی، بدن باندې به څه وي. واقوى الناس فلیتوکل علی الله ومن احب ان یکون اغنى الناس فلیکن بما فی ید الله اوثق بما فی یده. چې څوک غواړي چې هغه په خلکو کې ډیر زیات مالدار شي، مالدار حساب کړی شي، نو د الله په لاس کې چې کوم څه دي په هغې د اعتماد کوي، او په خپل لاس کې چې کوم څه دي په هغې د اعتماد نه کوي. د الله په تقدیر او په رضا او د هغه په فیصلو دی چې دی نو راضي شي او اعتماد دي شي چې زما په الله باندې اعتماد دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې تقوا څه ته ویل کېږي؟ التقوا ترک الاصرار علی المعاصیة لو ترک الاغترار بالطاعة. په پرهیزګارۍ کې وایي دوه خبرې دي. یوه خبره دا چې ګناه خو اسم د انسان نه کېږي، خو په دې ګناه باندې همیشوالی چې دی نو هغه پرېږدي. څه پې پرېږدي؟ همیشوالی. ګناه د نه وشوله یو ځل بس بیرته چې کوم دی نو هغه دوباره مه کوه، همیشوالی پې مه کوه. خو د دې سره سره چې کوم دی نو لو ترک الاغترار بالطاعة، چې کومه نیکي دې کړې ده نو په هغې باندې به دغه کېږي نه، غره کېږي به ورته نه چېره زه خدای یم او زه خدای یم. دا دواړه خبرې چې رایوځای شوې دا پرهیزګاري شوله. خپلې نیکۍ باندې به غره کېږي نه او دغه رنګې په خپلې ګناه باندې به همیشوالی نه کړي. دا دوه خبرې چې راشي نو دا پرهیزګاري شوله. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه فرمایي التقوى الا تختار على الله سوى الله وتعلم ان الامور كلها بيد الله. دا الله په مقابل کې بل څوک ته غوره نه کړي. د الله په مقابل کې، د الله د حکمونو په مقابل کې پیسې، دنیا، دغه رنګې یار دوست، ښځه، خپل خپلوان، د هغه د حکمونو د مقابلې په مقابل کې چې دی نو دا غوره نه کړي، بلکې الله تعالی غوره کړي. چېرې دا د الله تعالی لکه څنګه چې حضرت یوسف د زلیخې د هغه ګناه په مقابل کې څوک غوره کړو؟ الله یې غوره کړو، جیل ته لاړې. او دویم ستا په دې خبره باندې یقیني چې څومره کارونه دي نو دا د الله تعالی په لاس کې دي، چې څومره کارونه دي دا د الله تعالی په اختیار کې دي. او ابراهیم ابن ادهم لوی متقی تیر شوی دی، هغه فرمایي التقوا، عجیبه خبرې کړي، الله یجد الخلق فی لسانک عیبا. تقوا دې ته ویل کېږي چې ستا په ژبه کې مخلوق څه عیب ویني نه، پوچه ژبه نه استعمالي، ګډې وډې نه وي، کنځلې نه کې، ردې بدې نه وي. مخلوق ستا په ژبه باندې اعتماد وکړي چېرې دا سړی ژبه د ده چې دی نو ښه ده. وللملائکة فی افعالک عیبا. او فرشتي چې کرام کاتبین دي ستا نیک اعمال لیکي، هغه ستا په کارونو کې څه عیب ویني نه. ګرانه خبره خو ده، ستا په کارونو کې چې نو څه ویني؟ عیب ویني نه. ولا ملک العرش فی سرک عیبا. او د عرش مالک ستا په پټو کارونو کې عیب ویني نه. د خلکو نه پټ پناه چې کوم کارونه کې چې په هغې کې د عیب نه وي، چې دا درې واړه خبرې رالې خلکو ستا د ژبې تصدیق وکړو چې دا ژبې ښه ده.
فرشتو ستا د اعمالو تصدیق وکړو چې په دې کې څه عیب نشته دی، او د الله تعالی ستا د پټو حالاتو تصدیق وکړو چې په دې کې عیب نشته دی، فانت المتقی، نو ته بیا صحیح پرهیزګار یې. او امام واقدي سے فرمائی ان تزین سرک للحق کما زینت ظاهرک للخلق. دا سونه ګرانه خبره، ان تزین سرک للحق کما زینت ظاهرک للخلق. تا چې څنګه د خپل ظاهر چې کوم دی نو دا د مخلوق ته ښایسته کړی دی که نه، او عطر او خوشبو او سترګې تورې کړي که نه، ظاهر د مخلوق ته ښایسته کړی دی که نه، تهجد هم دې لګولی. نو دا چې څنګه ښایسته کړی دی نو داسې خپل راز او باطن د الله تعالی ته څه کړي ښایسته کړي. او دا چې کله سړی په دې باره کې سوچ کوي که نه، نو د دې سوچ د وجې نه ډېر کارونه برابرېږي پیره. خو چې دا سوچ کې چې یاره زما ظاهر زما په باطن کې وس آیا د خلکو د وجې نه زه ځان ښه کوم او که نه د الله د وجې نه، لږ مشکل وي. خو چې کله سړی پکې دا سوچ بار بار کوي چې یاره زه دا نیک اعمال چې کوم په دې کې اوس په دې وخت کې زما د زړه حالت څه دی، په دې کې مخلوق هغه زما په نظر کې دی او که نه خالق مې په نظر کې دی. نو په دغه وخت کې بیا ورو دا ستا ورو عادت جوړېږي او خوند پیدا کېږي. بیا چې کله ته په داسې حالت کې شي چې مخلوق تعیني او هغه ستا صفت کوي، تاله به جړا راځي چې الله خو ما باندې څه دی پوهه دی، زه خو د دې مستحق نیم، زه خو د دې مرتبې مستحق نیم. بهرحال ان تزین سرک للحق کما زینت ظاهرک للخلق. شپږمه خبره اوره، المتقی من سلک سبیل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا وكلف نفسه الإخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا. دا ډېر ښایسته تعریف دی. متقی او پرهیزګار هغه دی چا چې لاره د مصطفی صلی الله علیه وسلم اختیار کړه، ونبذ الدنیا وراء القفا، او دنیا یې د سټ نشاته گزار کړله، دنیا یې ګټله، خدا دې چې زړه پکې نه لګولو. ونبذ الدنیا وراء القفا وکلف نفسه الاخلاص والوفا، او په خپل نفس کې د الله تعالی سره په اعمالو کې اخلاص او وفاداری چې دی نو هغه څه کړله پیدا کړله په خپل نفس. عمل کوم په اخلاص سره کوم، چا دپاره نه، او وفاداری د حکمونو د الله تعالی. واجتنب الحرام والجفا، او د حرامو نه ځان وساتو، د دوکې نه ځان وساتو. اومه اخرنی چې دی نو دا حدیث وارو، دا علامه ابن کثیر صاحب چې دی نو قول دغه فرمایي الله یراک مولاک حیث نهاک والله یفقدک حیث امرک. تا ته الله تعالی دا خبره کړې ده چې ته د دې خبرې نه ځان وساته. نو الله یراک مولاک حیث نهاک، د کم ځای نه چې الله تعالی ته منع کړی نو چې دا الله تعالی تا په هغه ځای کې وینیني. الله یراک مولاک حیث نهاک والله یفقدک حیث امرک. تا ته الله تعالی دا ویلي شراب ځای ته مه راځه، کم ځای کې ګانې ویلې کېږي هلته مه راځه، کم ځای کې بدعات کېږي هلته مه راځه، کم ځای کې ناجایزې روټۍ کېږي هلته مه راځه. ته ځان ته تقوادار وې، پرهیزګار وې، او هلته بیا سیبه ګانو والا په منځ کې ناست یې، او یاره خیر دی مړه ماشومان څه به کوي او ته اوسه ناست. نو دا تقوا او پرهیزګاري نه ده. ولې وایي الله یراک مولاک حیث نهاک، الله تا ته ویلي د حرامو ځای ته به نه راځي، چې کوم ځای کې حرام خوړلی کېږي او ته بیا هلته ناست یې، شراب څکلی کېږي او ته پکې موجود یې. نو دې ته ویلی کېږي چې کوم ځای دی ته منع کړی چې هلته دې وینیني، د زنا په مجلس کې دې وینیني، دغه رنګې په نورو مجلسونو کې دې وینیني، کوم ځای کې مجلس کېږي د ګناه جرګه روانه ده او ته په هغې کې ناست وي، حاجي صاحب پکې ناست دی. حاجي صاحب بیا د تقوا په لینډ باندې نه دی. جرګه چې دی نو هغه به د نیکۍ جرګه به کې، د نیکۍ د بندولو جرګه به نه کې. داسې جرګه انما النجوا من الشیطان، داسې جرګه د شیطان د طرف. الله تعالی فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوا، پرهیزګاري په پرهیزګارۍ او په نیکۍ باندې تاسو د یو بل سره مدد کوئ. جرګې دي چې دی نو په دې باندې یا ایها الذین آمنوا لا تتناجوا بالاسم والعدوان، ای ایمان والو جرګې د ګناه او د یو بل سره د دشمنۍ د دې جرګې مه کوئ. نو دلته والله یراک مولاک حیث نهاک، هر هغه مجلس چې هغه په ګناه مشتملي چې الله دې هلته ویني،
څه مطلب پټ بشي نه مطلب دا چې الله نه خو نه پټېږي هلته حاضرېږه مه ته وایې چې زه به پټ شم نو الله به مې ویني نه الله خو داسې ویني خو مطلب ته حاضري مه کوه چې کوم ځای کې ته حکم کړی دی ولا یفقدک حیث امرک هغه ځای چې کوم ځای کې د حاضرېدو حکم کړی دی چې هلته دې ورک ویني نه چې هلته ته صحیح حاضري هلته غیر حاضر نشي مونځ دی نور عبادتونه دي اوس دا یو شعر واوره بس بیا مخې ته ځو الله تعالی دا شاعر وایي خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر مما يرى لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى خل الذنوب صغيرها وكبيرها پرید و گناه کوڑی او کغٹ ذاك التقى دا پرزگاری واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر مما يرى دسی چلیگا لکه څنګه چې یو سړی په هغه ځای کې ځي چې هغه د غنو ځای صحیح یو طرف ته او بل طرف ته غني دي که نه ځان بچ کوي هلته د غنو نه چې چېرته په دې غنو کې وننښلم نو دغه رنګې ګناهونه دي یو طرف ته او بل طرف ته د هغې نه چې دی نو ځان ساته واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر مما یرا او بیا فرمایي لا تحقرن من الذنوب صغیرة ان الجبال من الحصى د ګناهونو نه وړه چې دی نو سپکه مه ګڼه ولې ځکه چې دا غټ غټ غرونه چې تا ته ښکاري که نه دا د وړو وړو کاڼو نه څه دي جوړ دي بهرحال هدل للمتقین دا قرآن کریم هدایت دی د پاره د پرهیزګارانو د پاره د غیر پرهیزګارانو اوس پرهیزګاران چاته ویل کېږي الذین دا کسان دي یؤمنون چې ایمان لري بالغیب په غیبو باندې د مؤمن اولنۍ صفت ګوره په دې باندې ځان پوهه که قرآن کریم کې د مؤمن